ټیک ده، خو لکه پکار ده چې مونږ جمهوري ادارې انسټیټیوشنز دومره مضبوط کړو او عوام دومره مضبوط کړو چې کنن زما آزادی مارچ رخ یو سلیکټډ گورنمنٹ طرف ته ده، حکومت طرف ته ده. ولې نه چې که یو قوت راځي او ملک الله لګي چې د آزادی مارچ رخ دغه طرف ته وغواړي. نو مخکې هم جمهوریت ته بره قربانیان ورکړي دي، داسې خو هېڅ ګرانه خبره نه ده او داسې صورتحال شته هم نه، داسې سوچ موجود هم نه ده چې دا کوم فوج طرف دا خبرې کېږي. دې کې فوج ولې کنټروورشل کوئ تاسو؟ مونږ خو دا غواړو چې فوج یو متفقه اداره وای، هغه چې کوم خپلې غلطیانې خپلې ادارې په حواله کړي اول هغوی نه نشي وتلی او مونږ غواړو چې دوی واپس خپل اصل مقام ته راشي چې حکومت دوی اصل ذمواري ده او چې به مونږ لاره ورکوو لحاظ یې کوو نو دوی به ولې داسې حالت پیدا کړي چې بیخي قوم سره متخاذبه شي. ما څه داسې ګمان نه کېږي.